बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन کوم ټاپک دی هغه د کونکرنٹ فورسز. صحیح ده. کونکرنٹ فورسز څه ته وایي؟ دا د اف اس سی فرست ایئر فزکس د چپټر 2 ټاپک دی کونکرنٹ فورسز. صحیح ده. موږ به اول د بک ډیفینیشن وګورو او بیا په پښتو کې سره په پوي کو چې کونکرنٹ فورسز وایي څه ته او کونکرنٹ فورسز وایي څه ته او لکه په ډایګرام کې به هم وګورو هغه کې concurrent forces when two صحیح ده. دا د بک ډیفینیشن دی. when two or more forces are acting on a body, the line of action of these forces pass through common point. The forces are said to be concurrent forces. صحیح ده. وایي چې when two or more forces دوا یا دوا نه زیات forces are acting on a body په یو باډي باندې یو ابجیکټ دی یو شی دی یو فار ایگزامپل تیږه ده یو باکسه ده په باندې two or more forces یو یا دوا نه زیات forces عمل پې کوي په باندې څوک فورس لګوي څوک زور پې لګوي. the line of action او چې کوم لاین اف اکشن دی لکه فار ایگزامپل لاین اف اکشن به زه تاسو ته ډیفاین کوم. اول چې لاین اف اکشن څه ته وایي، دا یو باکس دی. صحیح ده. دا پروت دی. صحیح ده. یو باکس دی یا یو تیږه ده یو سټون دی شی دی پروت دی که نه. دا سایډ باندې یو کس زور پې لګوي. صحیح ده. صحیح ده. دې سایډ باندې یو کس دی دې طرفه زور پې لګوي نو دلته لاسونه پرې لګولي دي او زور ورکوي نو فورس په دا ډایرکشن دی. صحیح ده. دا سټریټ لاین ډایرکشن دی نو دا سټریټ لاین نه دی دا سټریټ لاین دا ته وایي لاین اف اکشن. صحیح ده. او دا په کم ډایرکشن باندې چې فورس لګي نو په ډایرکشن باندې لاین اف فورس وي. یو بله بکسه ده یو کس ته د پاسه زور پې لګوي. صحیح ده. دلته د پاسه طرفه زور په لګوي لکه دې سایډ نه زور په لګوي نو لاین اف اکشن وز دا شو. دا سټریټ لاین نه دی چې کوم په دې سایډ باندې چې نو د لاین اف اکشن شو. صحیح ده. یو کس ته دغه سایډ فورس په لګوي نو دا سټریټ لاین نه دی دا لاین اف اکشن دغه سایډ شو. صحیح ده. نو کم سایډ باندې چې فورس په لګي دې سایډ باندې فورس په لګي. صحیح ده. نو دا سټریټ لاین اف اکشن شو. لاین اف اکشن اف فورس. صحیح ده. په دې سایډ باندې فورس په لګوي نو دا سټریټ لاین اف اکشن اف فورس شو. صحیح ده. نو دا وایي ډیفینیشن دا وایي چې when two or more forces are acting on a body یو دوا نه زیات فورسز په یو باډي باندې مونږ زور لګاو. صحیح ده. دوا نه زیات فورسز دي هغه په یو باډي باندې لګي and the line of action of these forces pass through common point. صحیح ده. او دا لاین اف اکشن یې نه دی چې کوم ما سټریټ لاین درته ډرا کړی و. صحیح ده. چې کوم فار ایگزامپل کم ډایرکشن کې فورس پې لګي نو هغه سټریټ لاین په یو پوینټ باندې تیریږي. صحیح ده. نو the forces are said to be concurrent forces. لکه دغه ډیفینیشن اوس مطلب شو چې لاین اف اکشن اف فورسز pass through common point. the forces are said to be concurrent forces. دغه اوس تاسو ته په ډایګرام کې پوي کوم. صحیح ده. یو باډي ده. صحیح ده. فار ایگزامپل بک کې اگزامپل دا ورکړی دی چې صحیح ده چې یو لکه مونږ داسې فار ایگزامپل دلته یو غوښه پراته ده. صحیح ده. دلته غوښه پراته ده میټ ګوشت. صحیح ده. غوښه پراته ده او درې سپي ډاګز. صحیح ده. سپي ورته وایي که نه ډاګز دي. صحیح ده. یو ډاګ راغی یو دا غوښه باندې خوله ولګوله او زور یې په ولګو په دې ډایرکشن کې. صحیح ده. نو دا مونږ F1 ورکړ. بل ډاګ راغی یو دلته خوله په ولګوله او په دې دا سایډ ته اوس زور پې راکوي. صحیح ده. یو ډاګ دی یو سپی دی که نه هغه د سایډ ته زور پې لګوي. صحیح ده.
او بل ډاګ د سپی دی هغه د سایډ ته زور په لګوي او دریم ډاګ راغی هغه اوس د سایډ ته زور په لګوي. صحیح ده چې هغه ته مونږ ورکو F3. صحیح ده یو ډاګ د سایډ ته زور په لګوي د ډایرکشن کې لکه دا غوښه نیولې دا سایډ ته زور پر لګوي نو هغه چې کوم زور په لګوي هغه ته مونږ F1 ورکو. بل ډاګ راغی د سایډ ته زور په لګوي لکه د ډایرکشن کې زور په لګوي نو هغه ته مونږ F3 ورکو. صحیح ده هغه کوم زور ډاګ په لګوي هغه سپی کوم ډاګ زور په لګوي نو هغه ته F3 ورکو. یو بل ډاګ دی یغه د غوښه نیولې دا اهم زور په لګوي هغه د سایډ ته لکه د سایډ ته زور په لګوي. صحیح ده نو دغه لاین اف اکشن وګورئ. صحیح ده دغه چې کوم لاین اف اکشن دی هغه چې دلې پرې تیریږي. صحیح ده دا سټریټ لاین نه دی دا لاین. صحیح ده دا سټریټ لاین دی دغه کوم فورس دی دغه سپی چې کوم زور په لګولای دی F1. صحیح ده دغه لاین اف اکشن شي دی دا دی. صحیح ده دغه چې کوم لاین اف اکشن دی دغه سپی دا سټریټ لاین دا دی. صحیح ده لکه دا سټریټ لاین چې ډرا کې کم سایډ کې زور په لګوي نو هغه سټریټ لاین په دا وخه باندې دا پوینټ باندې را تیر کې د سټریټ لاین د چې کوم F2 فورس دی کوم د سپی کوم زور په لګوي نو یو لاین اف اکشن دا دی. صحیح ده دا به اچھا د F1 چې کوم و د سټریټ لاین اف اکشن دا و د F2 چې کوم دی یو لاین اف اکشن دا دی او د F3 چې کوم لاین اف اکشن دی هغه دا دی. صحیح ده نو دا لاین اف اکشن شول. صحیح ده دا به بل اگزامپل درکم. صحیح ده فار ایگزامپل دلته یو فار ایگزامپل یو شی دی کنه زه په ډایګرام باندې کوم. صحیح ده یو بکس پرته دی لږ به غټ ډرا کوم یو بکس پروت دی. صحیح ده نو یو غاز دلته زور په لګوي دا سایډ ته زور په لګوي. صحیح ده نو د لاین اف اکشن شو دا شو او یو بل کس دی هغه دا سایډ ته زور په لګوي نو د لاین اف اکشن دا شو. صحیح ده او بل کس دی هغه دا سایډ ته زور په لګوي لکه د کناره باندې زور په لګوي نو یو لاین اف اکشن دا شو. صحیح ده یو بل کس دی هغه په دا کناره زور په لګوي. صحیح ده نو د لاین اف اکشن دا شو نو دا یو فورس شو F1 دا بل شو F2 دا بل شو F3 او دا یو دی F4. صحیح ده نو دا ټول فورسز چې کوم لاین اف اکشن دي دا په یو پوینټ باندې پاس کیږي دغه وال په دې پوینټ باندې او دغه فورس وال په دې پوینټ باندې او دغه فورس وال په دې پوینټ باندې دغه فورس وال دې پوینټ دا ټول په یو پوینټ باندې پاس کیږي نو دا ته وایي concurrent forces. صحیح ده concurrent forces ورته وایي. په دغه غوښې په کیس کې چې دا سپی یو سپی دا سایډ کې فورس په لګو او بل په دې سایډ فورس لګو دې سایډ فورس دغه لاین اف اکشن ټول په یو پوینټ باندې یا د غوښه باندې تیریږي نو دا هم concurrent forces دي. نو دا concurrent forces دي نو دا ته وایي concurrent forces وایي. صحیح ده نیکسټ به مونږ ګورو چې equilibrant چې کوم فورس دی هڅه ته وایي او یو اگزامپل به یې کوو پاکې به اگزامپل چې کوم دی سالو کوو لکه په دغه کورس کې چې کوم equilibrant فورس دی یو ډیفینیشن او دا به موږ ګورو اوس چې دا به اوس څنګه کوو equilibrant فورس ډیفینیشن به ګورو او یو چې کوم اگزامپل شوی دی هغه به سالو کوو. اچھا نو دغه لیکچر په سٹارټ کې هم concurrent forces وویلو او concurrent forces ډیفینیشن هم وکړو او دا هم وکړو چې یو لاین اف اکشن هم څه وي. اوس به مونږ ګورو دغه concurrent forces سره یو ټاپک ریلیټډ دی چې دغه ټاپک انډر دی هغه ته وایي equilibrant force. صحیح ده equilibrant force اول به ډیفینیشن وګورو. صحیح ده په نه بعد بیا ایکسپلین کو چې equilibrant force څه ته وایي. نو equilibrant force چې کوم بک ډیفینیشن دا دی چې two or more concurrent forces can be balanced by a single force called equilibrium force. Equilibrium force definition that two or more
concurrent forces can be balanced by a single force called equilibrium force. صحیح ده. دغه دا مطلب دی چې فار ایگزامپل یو بکسه ده که نه، په همدې یو فورس دلته لګېدلی دی، صحیح ده، او یو بل فورس دلته لګېدلی دی، صحیح ده. یو کس ته دا سایډ کینچ کوي، دا سایډ باندې زور پې لګوي، او یو بل کس ته هغه په دا سایډ زور پې لګوي، صحیح ده. نو دې لاین د ټولو لاین اف ایکشن نه دی دا په یو پوینټ په دا پوینټ باندې تیریږي، صحیح ده. نو دا کونکرنٹ فورسز دي. نو اکویلیبریم فورس څه دی؟ اوس دا درې کسانو زور پې ولګو، صحیح ده، یو کس دی، صحیح ده، یو په دا سایډ زور لګوي، بل کس دی په دا سایډ زور پې لګوي، بل کس دی دا سایډ، درې کسان زور پې لګوي، صحیح ده. یو بل داسې غټ مضبوط کس راغی، صحیح ده. نو دا بکسه نه دا سایډ باندې روانه ده، کم سایډ باندې چې خلک زور پې لګوي نو په هغه سایډ باندې دا بکسه روان ده. خو یو ټریکټر مونږ راوستو، صحیح ده، چې ټریکټر راوستو نو ټریکټر اوس په دې سایډ زور پې شروع کړ، صحیح ده، په دې سایډ چې زور پې شروع کړ، صحیح ده. نو په دې سایډ چې زور پې شروع کړ دا بکسه ودرېدله، صحیح ده. اول چې کم کسانو زور پې کوه هغه بکسه روانه کړې وه، په پړي او په دا شیانو نیولې وه او بکسه روانه کړې وه، غټه درانه بکسه ده، صحیح، درې کسانو روانه کړې وه. خو چې مونږ یو بل کس یا یو ټریکټر یا یو څه داسې کس، چلو مونږ به کس امیجن کوو چې یو کس راغی ډېر مضبوط کس دی، یو دلته زور پې دا سایډ زور پې شروع کړ، صحیح ده، په دې سایډ باندې د زما طرف ته زور پې شروع کړ، نو د بکسه په ځای باندې ودرېدله، صحیح ده، بیلنس شوله، صحیح ده. نو په ځای چې ودرېدله نه دلې ځي، صحیح ده، نه د دغو کسانو په سایډ باندې ځي او نه په دا سایډ باندې ځي، صحیح ده، دا بیلنس شوله، صحیح ده. نو دا چې کوم فورس پې ولګېده، کم دا فورس چې کوم په ولګېده، صحیح ده، دا ته وایي ایکویلیبرینټ فورس، ایکویلیبرینټ فورس. ایکویلیبریم فورس د ایکویلیبریم نه وتلی دی، مطلب هغه فورس چې د بکسه چې کوم و هغه یې تم کړله، صحیح ده، په د کسانو په سایډ باندې تګ نه بند کړله. اوس بکسه اوس په ځای ولاړه ده، لکه اوس اول داسې و دغ کس زور پې لګو، بکسه په دا سایډ روانه وه، صحیح ده، یو بل کس راغی دې سایډ زور پې شروع کړ، په دې سایډ باندې زور یې پې شروع کړ، په دې سایډ، نو د بکسه په ځای ودرېدله. نو دا فورس نه دی چې دا درې کسانو زور یې تم کړ، نو دا ته وایي ایکویلیبرینټ فورس، صحیح ده. اوس دغه ایکویلیبرینټ فورس کې یو اگزامپل شوی دی، هغه به زه تاسو ته ایکسپلین کوم، الریډي سالو شوی دی خو زه به تاسو ته ایکسپلین کوم چې یار دا څنګه شوی دی، صحیح ده. نو په اگزامپل کې وایي چې فار ایگزامپل دوه کسان دي یا دوه شیان دي که نه، هغه په یو پوینټ باندې، صحیح ده، دا یو پوینټ دی، یو کس په دا ډایرکشن کې زور پې لګوي، صحیح ده، چې هغه دی 525 نیوټن، صحیح ده، 525 نیوټن، صحیح ده. او یو بل کس دی دا بالکل په 90 انګل باندې دی دا دلته فورس پې لګوي، صحیح ده، او دغه فورس ته 763 نیوټن. نو دا تاسو وګورئ، دا خو چې کوم ډایګرام دی دا بالکل داسې جوړ شه که ایکس واي ایکسیز وال، صحیح ده، لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته شو کوم ایکس واي ایکسیز هم په داسې وي، نو ایکس او په واي دا ایکس ایکسیز شو او دا واي ایکسیز شو، نو ایکس واي ایکسیز کې چې کوم انګل وي 90 وي، صحیح ده. نو دا چې کوم فورس دلته لګي، یو کس په دا سایډ باندې فورس په لګوي هغه 763 نیوټن دی، صحیح ده، او یو کس په دې سایډ فورس پې لګوي نو هغه دی 525 نیوټن، 525 نیوټن، صحیح ده، او دا دی 763 نیوټن، صحیح ده. نو دا فورس په لګوي او دا فورس داسې په لګوي چې دا بالکل پرپینډیکولر دي سره، وینئ دا ډایګرام نه تاسو ته شو کېږي، صحیح ده. نو اوس به مونږ ګورو چې مونږ تاسو ویلي چې یار چې کوم دوه فورسز په لګي، صحیح ده، نو دا فورسز ویکټرز دي، صحیح ده، دا یو ډایرکشن باندې شو کوي، یو په دې ډایرکشن باندې دی الانګ واي ایکسس دی، صحیح ده، او یو په دې ډایرکشن دی هغه الانګ ایکس ایکسس دی، صحیح ده. نو دا دوه ډایرکشن دي لکه دا داسې دي کمپوننټس،
صحیح ده پرپینډیکولر کمپوننټس. نو دغه دوه فورسز به یو مجموعه فورس راځي. صحیح ده. فار ایگزامپل یو بکس دی کنه. صحیح ده. نو په دا بکس باندې یو کس په دې سایډ فورس لګوي یو په دې سایډ فورس لګوي. صحیح ده. نو په دا مونږ اوس به دا ګورو چې په دا بکس باندې ټوټل فورس څومره دی. صحیح ده. نو په دا بکس باندې ټوټل فورس څومره دی. صحیح ده. نو هغه به مونږ اوس په ویکټر ایډیشن باندې ګورو یا په ویکټر چې کوم مونږ کړي وو ویکټر پروډکټس او ویکټر چې کوم د ډاټ پروډکټس په دا باندې به ګورو. دا به اوس څنګه کوو. صحیح ده. تاسو وګورئ چې دا چې کوم ډایګرام دی. صحیح ده. نو دلته 525 نیوټن په دې ډایرکشن باندې دی او په دغه 90 انګل باندې لاندې 763 نیوټن دی. صحیح ده. نو دا تاسو که سره کمباین کې اوس دغه چې کوم فورس هیډ دی. صحیح ده. نو دا ویکټرز شول کنه یو کایند اف ویکټرز دی. فورس ویکټر دی کنه. نو دغه چې کوم دی هیډ چې سره کمباین کې اچھا نو دا اچھا هیډ کمباین کولو ضرورت نشته. نو دا تاسو وګورئ دا ایکس کمپوننٹ دی. صحیح ده د ویکټر والا. صحیح ده. او دا واي کمپوننٹ دی کنه. دا ول ما درته ایکس کړی وو. صحیح ده. او دا دوه ویکټرز دي او دا هوریزونټل کمپوننٹ دی او دا ورټیکل کمپوننٹ دی. صحیح ده. دا ډایګرام داسې جوړ شوی دی چې الریډي مونږ ته ایزیلی اندازه کولای شو چې دا هوریزونټل کمپوننٹ دی او دا ورټیکل کمپوننٹ دی. صحیح ده. نو تاسو وګورئ مونږ به اوس ریزلټنټ ویکټر فایند کوو. نو ریزلټنټ ویکټر تاسو ته فارمولا ما په دماغه په ایډیشن اف ویکټرز بای ریکټنګولر کمپوننٹ باندې هم درته شو کړی و او پاکې مونږ ټول ایکسپلین کړی وو. زه به دلته سمپل فارمولا لیکم. نو چې کوم مونږ سره ریزلټنټ ویکټر راځي. صحیح ده. نو ریزلټنټ ویکټر به مونږ په ریزلټنټ چې کوم فورس دی کنه دا F1 دی او دا سوري F2 دی او دا F1 دی. صحیح ده. نو دا F1 شو او دا F2 شو. صحیح ده. دا دوه کمپوننټس دي یو په ایکس ډایرکشن دی یو په واي ډایرکشن دی. نو مونږ به اوس ریزلټنټ ویکټر ګورو. صحیح ده. ریزلټنټ ویکټر مونږ په FR باندې ریپرزینټ کو. صحیح ده. نو FR چې کوم دی یو ایکس کمپوننٹ دی. صحیح ده. چې هغه دی 763 نیوټن. صحیح ده. 763 نیوټن. صحیح ده. نیوټن به مونږ نه ورسره لیکو صرف سمپلیسټي دپاره. صحیح ده. دا نیوټن تاسو یا ساده دا یونټ دی دا ضروري دی خو زه اوس دلته سمپلیسټي دپاره نیوټن نه لیکم. نو دا وګورئ 763 نیوټن خو مونږ ولیکو چونکې F ویکټر دی. صحیح ده. نو 763 نیوټن کوم ډایرکشن کې دی؟ په ایکس ډایرکشن کې دی. او ایکس ډایرکشن کې یونټ ویکټر څه دی؟ I دی. صحیح ده. پلس صحیح ده. اوس F2 چې شی دی هغه په واي ډایرکشن کې دی. صحیح ده. هغه 525 نیوټن دی. نو هغه به شي 525 نیوټن دی او په واي ډایرکشن کې دی. صحیح ده. نو دا J شوله. صحیح شوله. نو مونږ ویکټر کمپوننټس د ریکټنګولر کمپوننټس کې مونږ دا ویلیو چې کوم ریزلټنټ ویکټر وي هغه یو په ایکس ډایرکشن کې کمپوننټس راځي او یو په واي ډایرکشن کې کمپوننټس راځي. نو دلته مونږ ته د ډایګرام نه پته ولګېدله ځکه چې په ډایګرام کې مونږ ته ویلیو چې یو پوینټ دی پابند دی یو باډي دا یو څه شی دی پابند یو فورس په یو په دا ډایرکشن کې پکې لاګي او هغه بل چې کوم فورس په لاګي هغه بالکل دا ډایرکشن ته په 90 انګل باندې په لاګي. صحیح ده. نو هغه ایکس واي جوړ شول. صحیح ده. نو ایکس واي کوارډینیټ جوړ شو. نو یغه موږ ته پته ولګېدل یغه موږ دا راو بسله. صحیح ده. اوس مونږ ریزلټنټ فورس چې کوم دی یغ میګنیچیوډ ګورو. میګنیچیوډ دا مطلب چې دا ریزلټنټ فورس 2 نیوټن په لګي. صحیح ده. دا مونږ ته اوس د ویکټر فارم راغی. صحیح ده. دا ویکټر فارم راغی. اوس به مونږ دا ګورو چې ریزلټنټ چې کوم میګنیچیوډ دی مطلب دا اوس دغه میګنیچیوډ چې کوم F1 میګنیچیوډ دی هغه 763 دی او د F2 میګنیچیوډ چې کوم دی 525 نیوټن دی. صحیح ده. 525 نیوټن دی. نو دا په اوس د FR داسې ویلیو مونږ فایند کوو. نو FR تاسو په ریکټنګولر کمپوننټس کې ویلی دي او دا زما په چینل باندې ویډیو هم شته تاسو کتلی شئ. زه لینک ډسکرپشن کې درکوم. نو هغه FR چې کوم فارمولا وه ریزلټنټ چې کوم فارمولا وه هلته خو چونکې R وه. صحیح ده. نو هلته مونږ R ریزلټنټ ویکټر دپاره کړی وو. نو یو فارمولا وه RX square plus horizontal component square plus vertical component square हो. صحیح ده.
نو دلته چونکه ریزلټن اف ار دی صحیح ده فورس ریزلټن فورس دی نو ریزلټن کمپوننټ چې کوم دی هغه 763 دی صحیح ده آی ضرورت نشته وسره هغه 763 نیوټن سکویر شو صحیح ده پلس او چې کوم ار وای دی ار وای اوس ار وای دا دی کنه 525 نیوټن نو هغه مونږ به اوس دلته ورټیکل کمپوننت سکویر صحیح ده نو دا په انډر روټ دی صحیح ده انډر روټ سکویر نو دغه چې کوم مونږ ته ریزلټ راځي تاسو کیلکولیټر باندې کتلی شئ دغه چې کوم فائنل ریزلټ په بک کې هم دی نو هغه د 926 نیوټن راځي صحیح ده دا اف ار چې کوم ویلیو راغله مونږ ته 926 نیوټن راغی صحیح ده دا صرف میګنیچیوډ شو صحیح ده میګنیچیوډ صحیح ده سپیننګ صحیح نه دی تاسو کولای شئ دا د اف ار چې کوم دی ریزلټن ویکټر یو میګنیچیوډ شو صحیح ده 926 نیوټن شو او دا چې کوم دی دا ویکټر فارم دی صحیح ده دا چې کوم فارم دی دا ویکټر فارم دی او دا میګنیچیوډ شو اوس به مونږ دا ګورو چې دا ریزلټن ویکټر انګل کمای وده صحیح ده دغه سره کم انګل جوړوي صحیح ده نو ابا مونږ ګورو نو انګل فایند کولو لپاره مونږ وګورو چې مونږ سره یو هاریزونټل کمپوننټس ته مو سره او یو ورټیکل کمپوننټس ته سره صحیح ده نو هاریزونټل چې کوم کمپوننټ دی صحیح ده او تاسو ته پته شته چې ټینجن تیټا فارمولا ده په ریزلټن ویکټر د لپاره ریزلټن چې کوم ار و یو د لپاره ټینجن تیټا فارمولا و ار ایکس اور ار واي صحیح ده نو دلته موږ سره خو چونکه ریزلټن چې کوم دی هغه اف ار دی صحیح ده اف ار دی نو اف ار چې کوم دی نو اف ار چې کوم مونږ زبر دا ډایګرام واپس جوړ کوم چې مزید هم مونږ کار پې کوو نو یو فورس په دا ډایرکشن کې و صحیح ده په وای ډایرکشن کې هغه 525 نیوټن صحیح ده یو فورس په دې ډایرکشن کې و ایکس ایکسس باندې و هغه 763 نیوټن و صحیح ده موږ سره اف ار میګنیچیوډ نه و اف ار میګنیچیوډ راغلی و 926 نیوټن صحیح ده او اوس مونږ په دې فارمولا باندې ټینجن تیټا از اکول ټو ورټیکل کمپوننٹ هاریزونټل کمپوننٹ ډیوایډډ بای ورټیکل کمپوننٹ بیا دلته به مونږ ټینجن انورس راولو نو یو نه به مونږ د تیټا ویلیو فایند کوو نو هغه څنګه فایند کوو هغه به اوس ګورئ نو زمونږ سره د ټینجن تیټا فارمولا ده टेंजेंट थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट एफ आर एक्स सॉरी एफ आर एक्स बटा एफ आर वाई और दलता दा एफ वन दे और दा एफ टू दे सही दा एफ वन दे 763 एफ वन दे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बंदे चुकुम प्रोते आगा F1 दे और दा चुकुम वर्टिकल कंपोनेंट बंदे प्रोते दा F2 दे नो दा इक्वल दे F1 और F2 सही दा नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू F1 और F2 हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय वर्टिकल परपेंडिकुलर सही दा दा टेंजेंट थीटा फार्मूला तास कतले शे नो F1 चे दे 763 दे सही दा और F2 छे दे 525 थे नो दा पे तकसीम शो नो 525 और टेंजेंट थीटा दा से रागला सही दा नो थीटा बदला तब बपाते शी और दलता छे टेंजेंट रावले नो आगा बाशी टेंजेंट इनवर्स सही दा 763 और 525 नो देच को फाइनल आंसर दे आगा दे 34.5 डिग्री सही दा नो थीटा चुकुम दा 34.5 डिग्री दा सही दा नो दा चुकुम एफ आर दे
چې کوم ریزلټنټ ویکټر مو سره راغلی و. صحیح ده. نو دغه ډیګري دا تیټه ده 34.5 ډیګري. صحیح ده. نو 34.5 ډیګري تقریبا دا اوس ریزلټنټ چې کوم راغلی دغه دوه ویکټر سوري د کیمرې نه لږ شو. نو دا چې کوم دی دا ریزلټنټ ویکټر راغی. صحیح ده. او 34.5 ډیګري تقریبا داسې راځي. صحیح ده. دا رف اسټیمیټ دی. صحیح ده. نو دا اف آر دی. صحیح ده. دا ریزلټنټ ویکټر دی چې هغه ویلیو دا 926 نیوټن دی. صحیح ده. او هغه 34 ډیګري چې کوم 34.5 ډیګري چې کوم معلومه کړی و نو هغه تقریبا دا انګل راځي. صحیح ده. رف اسټیمیټ دی. صحیح ده. نو دا خو راغی. صحیح ده. مونږ د تیټا ارشي معلوم کو. مونږ ته د ریزلټنټ ویکټر میګنیټیوډ هم پته ولګیدل چې دا 926 نیوټن دی او د هریزونټل کمپوننت دی ورټیکل کمپوننت دی. صحیح ده. او دا انګل مونږ معلومه کړل د ټینجنټ تیټا نه چې 34.5 ده. صحیح ده. نو دا دوه فورسز کمباین په لګیدل لکه فار ایگزامپل په دا باډي باندې یو داسې فورس لګیدل یو داسې فورس لګیدل نو په دا باډي باندې ټوټل فورس چې کوم دی. صحیح ده. نو دا کوم ډایرکشن باندې فورس په لګیدل هغه 763 نیوټن و 763 نیوټن و او دا 525 نیوټن و. صحیح ده. نو دا باډي باندې ټوټل د دغه دوه فورس په مجموعه باندې چې کوم فورس په دا باډي باندې ټوټل لګیدل هغه دا 926 نیوټن. صحیح ده. دا دوه کسانو چې کوم زور په لګاوه نو یغه دوه کسانو زور چې ولا جمع شو په ویکټر ایډیشن باندې نو هغه دا 926 نیوټن دی. صحیح ده. نو دا باډي خوس چې کومه دا د ریزلټنټ ویکټر په ډایرکشن کې اوس روانه ده. صحیح ده. په دې سایډ باندې زور په لګیدلې دی. صحیح ده. په دې سایډ باندې زور نشته. باډي اوس چې کومه ده دلته کومه پراته ده په دام د ریزلټنټ ویکټر په لګي او دا باډي په دې سایډ باندې روانه ده. اوکې. نو دا باډي چې اوس په ریسټ کې کوي داس وایي چې یاره فار ایگزامپل دا پین ز داسې اورم. صحیح ده. روان کړی مې دا پین مې داسې روان کړی دی. نو فار ایگزامپل 926 نیوټن فورس مې په لګولې دا پین باندې. صحیح ده. نو دا پین داسې روان دی. نو دا پین چې زه وایم چې یاره دا ودرې نو دا پین باندې به زه 926 نیوټن به په د اپوزیټ ډایرکشن کې په لګوم. صحیح ده. لکه په دا ډایرکشن کې به زه په لګوم. صحیح ده. بالکل اپوزیټ ډایرکشن کې دا نیگیټیو ایکس ایکسس دی. صحیح ده. او دا نیگیټیو وای ایکسس دی. صحیح ده. نو دا باډي چې په ریس کې راشي نو دغه اف آر نه دی ریزلټنټ کوم فورس راغلی دی نو د ایکوال فورس به په اپوزیټ ډایرکشن کې په لګوم. دا به 926 نیوټن به په لګوم چې دا باډي پر تم شي. صحیح ده. چې نه دلځي. صحیح ده. چې دا باډي چې کومه ده نه دلځي او نه دلځي دا بالکل بځای باندې ولاړوي. صحیح ده. نو دې پر 926 نیوټن فورس به اپوزیټ ډایرکشن په لګوم. نو دا فورس څه شي شو ایکویلیبرنت فورس شو. ایکویلیبرنت فورس شو. اوس ایکویلیبرنت فورس انګل به موږ معلومو چې یاره تر دې ځای نه رونسه تر دې ځای پره دا انګل څوره ده. صحیح ده. د ایکس ایکسس نه تر دې ځای پره دا انګل څوره ده. صحیح ده. نو همیشه یو رول دی کنه جیومټري کې نو هغه دا دی چې فار ایگزامپل یو فار ایگزامپل یو ایرو دی. صحیح ده. یو ایرو دی. صحیح ده. نو دا په دا ډایرکشن کې ده. صحیح ده. پازیټیو ایکس ایکسس په ډایرکشن کې ده. صحیح ده. نو دا چې اپوزیټ کوي په دا اپوزیټ ډایرکشن کې راولې لکه په دې ډایرکشن کې فار ایگزامپل یو ایرو په دې ډایرکشن کې ده یو ایرو په دې ډایرکشن کې ده. صحیح ده. نو دا په دې ډایرکشن کې ده نو دا چې دا ایرو داسې راړوي دا پوزیشن ته راړوي نو دې چې کوم انګل دی دته په پلس پای باور 8 کوي. صحیح ده. پای باور پلس کوي. صحیح ده. فار ایگزامپل دغه چې کوم و تیټا از ایکوال ټو فار ایگزامپل دا په 1 ډایرکشن باندې و په ایکس ایکسس باندې په 1 ویلیو و. صحیح ده. نو دا به چې اپوزیټ شي دا به -1 شي. صحیح ده. لکه دا بالکل اپوزیټ دی. اول داسې ډایرکشن کوو نو دا به داسې ډایرکشن کې راشي. صحیح ده. نو دا چې رو نه دی دا رو دا چې اوس اپوزیټ ډایرکشن ته راوي نو پلس پای باور 8 کوي. صحیح ده. پلس پای باور 8 کوي نو هغه د cos θ نه هم معلومولای شي. فار ایگزامپل دا یو ایکس ایکسس دی. صحیح ده. دا یو ایکس ایکسس دی. صحیح ده. دا واي ایکسس دی او دا
نیگیټیو وای اکسس دی او دا نیگیټیو ایکس اکسس دی. صحیح ده. نو دلته د ایکس دا چونکې دا ټوټل چې کوم دی دا 360 دی کنه سرکل دی 360 دی او د ځای باندې چې کوم 0 انګل کنسیډر کو. صحیح ده. په ایکس اکسس باندې 0 انګل وی. صحیح ده. نو کا 0 از ایکوال ټو 1 دی. صحیح ده. کا 0 1 برابر دی. نو دا چې کوم نیگیټیو اکسس دی دا بالکل په اپوزیټ دی کنه. صحیح ده. ایکس نه تر نیگیټیو اکسس پر انګل سوره وی پای وی. صحیح ده. پای وی. نو نیگیټیو اکسس چې کوم دی یو انګل څه شي دی پای ده. نو کاس پای از ایکوال ټو -1 پای دی 180 ډیګري برابر ده. صحیح ده. 180 ډیګري. نو کاز 180 ډیګري از ایکوال ټو -1. دا تاسو وګورئ ایکس په دا ډایرکشن کې و. صحیح ده. نیگیټیو ایکسس په دې ډایرکشن کې ده. صحیح ده. نو ایکس چې نیگیټیو ایکسس ته اړوي نو پای به 0 ته ور ایډ کوي. صحیح ده. نو ایکس اکسس 0 انګل و نو چې پای ور ایډ کې نو هغه 1 پای بشي او یا 180 ور ایډ کې. صحیح ده. پای از ایکوال ټو 180. نو 180 ور ایډ کړل نو ایکس اکسس بالکل په نیگیټیو ډایرکشن راغی. صحیح ده. ایکس پوزټیو اکسس په دا ډایرکشن کو نیگیټیو اکسس په دا ډایرکشن کو. صحیح ده. نو د په مانس کې پای انګل دا یا 180 ډیګري انګل دا. صحیح ده. نو دغه سي چې کوم دلته مونږ ایکویلیبرینټ فورس په لګو. صحیح ده. نو دا بالکل په اپوزیټ ډایرکشن کې کو. صحیح ده. دا کا پوزټیو ډایرکشن مینو دا بالکل نیگیټیو ډایرکشن کې شو. صحیح ده. نو تر دې ځای نه صحیح ده صرف د دې ځای نه صحیح ده دې ځای نه دې ځای پر انګل شي شوله چونکه ماینس تم بدل کو نو دا باشي 180 ډیګري یا پای. صحیح ده. او چونکه الریډي دا انګل نه ده. صحیح ده. دا انګل په 34.5 ډیګري باندې ده 34.5 ډیګري باندې ده. صحیح ده. صحیح ده. د زینا د زی پر انګل 34.5 ډیګري ده او چونکه دا لاین مونږ بالکل په نیگیټیو اپوزیټ ډایرکشن کې نو دا به 180 یا پای انګل باندې تر دې ځای نه دې ځای پر 180 یا پای ډیګري او دې ځای نه دې ځای پر 34.5. نو دا ټوټل انګل نه ده تر دې ځای نه دې ځای پر انګل نو دا به شي 180 प्लस 34.5 डिग्री. नो दा बाशी 214.5 डिग्री. सही दा. नो इक्विलिब्रियम चुकुम फोर्स वो आगा वैल्यू दा मतलब द अपोजिट चुकुम फोर्स वो दा बॉडी पर दा बल पेज बना एक्सप्लेन कर. सही दा. नो मूंग सरा चुकुम सिंपल डायग्राम दार अगले वो यो फोर्स पर दे एंगल बंदे लगे दो. सही दा. 34 बंदे 34.5 डिग्री बंदे. सही ده. 926 न्यूटन. सही ده. एक अपोजिट डायरेक्शन के मूंग چې دا باډي په ځای باندې ودرې نو پر موږ 926 نیوټن اپلای کو. صحیح ده. نو دا y एक्सिस دا नेगेटिव y एक्सिस دا नेगेटिव x एक्सिस دا पॉजिटिव x एक्सिस. صحیح ده. نو د الریډي انګل د x एक्सिस سره 34.5 وا او موږ دا ویلي دي چې یاره چې اپوزیټ ډایرکشن ته ځي. صحیح ده. کدا +1 وي یا اپوزیټ ډایرکشن ته ځي نو موږ به په 180 ډیګري یا په پای انګل باندې با روټیټ کوو. یو دا لاین به 180 ډیګري یا پای باندې روټیټ کوو. صحیح ده. نو دې ځای نه دې ځای پر انګل خو 180 شو یا پای. صحیح ده. شولا او دې ځای نه دې ځای پر الریډي موږ سره 34.5 و نو دا به سره 8 شي 180 + 34.5. صحیح ده. نو به شي 214.5. صحیح ده. نو دا انګل 180 وا. صحیح ده. دې ځای نه دې ځای پر 180 وا ځکه چې موږ په اپوزیټ ډایرکشن کې ایکویلیبریم فورس په لګولای و او دا انګل الریډي 34.5 و نو دا سره 8 شولا. نو ایکویلیبریم فورس کوم انګل دا تیټا نو هغه شولا 214.5 ډیګري. صحیح ده. نو دا ټوټل ایکویلیبریم فورس راغی موږ سره. نن دا لیکچر د ټاپک د لاین باندې ختم شو او نیکست ان شاء الله مزید لیکچر به د اپلوډ کیږي دغه چپټر وال.